بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد خالد دی. موږ دلته پېښور کې پاتې کېږو او په بوټ بازار کې د هندواڼو کاروبار کوو. موږ پیل دا راځي پنجاب نه او موږ یې د غټې منډۍ نه راوړو، کوم یو چې په بو سره ده موږ دې ځای نه راوړو. دا چې دي که نه دا د پنجاب هندواڼه ده او دا د کابل ده. بیا دې په حساب سره دا موږ ته ارزانه راځي. دا کابل نه راځي، په دې خرچه هم زیاته راځي او څوک دا خوښوي څوک دا وړي، مطلب دا یو خپل کسټمر دا خو راځي موږ د من حساب او موږ یې د خاصو کیلو حساب. بیا کیلو فی الحال اوس دا 50 روپۍ ده او دا 70 روپۍ ده. مطلب یو دانه راځي 400 روپو، 350 300 روپو، دا 500 400 روپو پر راځي دانه. ګرمي چې څومره زیاته شوه دې سره د هندواڼې خوراک زیاتېږي، موږ ته کسټمر هم زیات راځي د هندواڼې ځکه ګرمي زیاته ده. زه خپله د 4 کال نه د هندواڼې کاروبار کوم او همدې بوټ کې کوم. دا انجکشن چې کوم کېږي دا پنجاب سایډ نه کېږي او چې کوم هندواڼه کې انجکشن وشي هغه کلر سرخ وي خو د هغې ذایقه بیا نه وي. هغه چې مطلب څه وخوري هغه بیا خوږه نه وي. او اوس خو سیزن دی، اوس ټولې خوږې دي. مطلب د دې اوس خپلې بیماریانې دي که نه، دا خو اوس ډاکټرانو ته به پته وي که نه، خو مطلب ډېر نقصان کوي خلکو ته. خو اوس فی الحال چې سیزن دی، سیزن کې هغه شی نه راځي، هغه سر ټایم کې راځي. بس دا خو هغه راوړو نه پیله موږ هغه خو سیزن سر کې او موږ د سیزن مینس کې کار شروع کوو. هغه شیز موږ نه راوړو دلته. مطلب هغه شیز خو پیله موږ راوړو نه او که بیا راشي اول موږ ته پته نه لګي چې دې کې انجکشن شوی یا نه دی شوی. او نور موږ دلته کسټمر ته کټ کوو، دلته بعضې کسټمر خوري ذایقې هم ګوري بیا کور ته وړي. مطلب چې خوښ یې نه شي نه یې وړي موږ، زور زیاتی نشته او زیات کېږي. بس دلته کټ کوو موږ، خوښ یې نه شي بس دلته پرېږدي. دلته موږ ته زیاتې پاتې کېږي دا چې روزانه پاتې کېږي، کسټمر خوښه نه شي بس پاتې بیا هغه بس بیا موږ ارزانه چاته ورکړو. دا څوک راشي ارزانه ریټ ورته ووایو، مطلب 400 روپو هندواڼې موږ یې په 150 ورکړو. زیات نقصان شوی دی، زموږ کسټمر هم کم شوی دی، حالات ډېر خراب دي، هر څه ګران دي، نو نقصان یې زیات دی موږ ته. پهله چې به دغه یو دانه راتله که نه دا به 150 200 روپو راتله. اوس د مهنګایۍ سره دا راځي 400 450 روپۍ یو دانه راځي. څنګه چې زموږ دلته کاروبار دی د هغوی هم کاروبار دی، هغوی هم په غټه سطحه باندې کوي، پنجاب سایډ نه، نورو علاقو نه، سکر نه، د هغوی هم همدغه ګیلې دي. دا خو داسې کن چې دا انجکشن کېږي دا په پنجاب کې کوم چې مین مرکز دی، په دې باندې موږ ته هم پته نه لګي چې دې کې اوس انجکشن شته که نشته او عوامو ته هم پته نه لګي. مطلب 1 ګنټه 2 ګنټې موږ نه یو دا دی صفای، بیا چې هغوی لاړ شي بیا موږ راشو.